बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू द क्लास 9 बायोलॉजी के पी के टेक्स्ट बुक की जिन्होंने मुंगसरा द न्यूट्रिशन पर चैप्टर के डेट जाती है हम डेरियो इंटरेस्टिंग टॉपिक दे अगले मुंगसरा सा कंपोनेंट्स ऑफ फूड द मख के मुंगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड बनी खबर कड़वा ची कुम पर खुराक के मुंगसरा मुख्तलिफ किस्म कुम न्यूट्रिएंट्स मौजूदी कुम अज्जा मौजूदी दक तमंगा वेलिशु सा कंपोनेंट ऑफ फूड या और तमंगा सिंपली वेलिशु न्यूट्रिएंट्स ठीक दा ओ लगे फॉर एग्जांपल तो वखा खुरी नो जदा वेमा چې ته پروتین خوري فار एग्जांपल ته روزي خوري زم چې دا خوري کاربوهایډریټس خوري ته فار एग्जांपल غوړي خوري زم دا خوري لیپټس خوري دغه مطلب دی چې کوم خوراک کې موږ سره کوم کمپوننت موجودي کوم اجزا موجودي دغه ته موږ ویل شو component of food یا په simple form کې ورته موږ ویل شو nutrients نو so the nutrients present in food are called components of a food چې کوم موږ سره په خوراک کې nutrients موجودي ټیک ده هغه ته موږ ویل شو component of food ورته موږ ویل شو ټیک ده کلیر ده تینا مخکې ماته ته وی چې فار ایگزامپل ته روزي خوري نو ته اټس مین ته څه خوري ته کاربوهایډریټس خوري ته وخه خوري ته مهه خوري اټس مین چې څه خوري ته پروتین خوري نو په خوراک کې چې څومره قسمه اجزا موجودي دغه ته موږ ویل شو کمپوننت اف فود او موږ سره د خدای دنیا مختلف قسمه کمپوننټس دي په دې خوراکونو کې اوس موږ په تاسو د ټیکسټ بک مطابق یو په ډیټیل باندې لګ لګ ویو تاسو د کورس مطابق ټیک ده پاګه کې موږ سره اولنې راځي کاربوهایډریټس تاسو باندې په روزمره ژوندۍ کې د کاربوهایډریټس د نوم اوریدلې چې کاربوهایډریټ د چلو شو کاربوهایډریټ باندې سره دا چل کیو کاربوهایډریټ خېټه غټي کاربوهایډریټ سړې غټي کاربوهایډریټ مسلې جوړي دا نوم تاسو اوریدلې یا چې خلک فار ایگزامپل لا مشران چې په موږ باندې چینی بند کړل په موږ باندې خواږه بند کړل وای موږ سره شوګر مرز دي ټیک ده د اغه شاده وجوهات چې کوم داسې قسم داسې کله نه کله په خوراک کې داسې زیاتې وشي مختلف قسمه چې کوم خواږه خوراکونه دي هغه مونږ ډیر زیات اورلوډ کو ډیر زیات سیوا کو دا غینه مختلف قسمه به مسلې راځي شي نو تاسو بدانم کاربوهایډریټ ډیر په خپل روزمره ژوندۍ کې اوریدلې خو راځي دلته تاسو نن سیمپل کومه کاربوهایډریټس نو تاسو کو سوچو کې دا کاربوهایډریټ موږ سره د دوه الفاظونو هدي یو د موږ سره کاربن او بل موږ سره هایډریټس نو کاربن نو مطلب څه شو کاربن شو او هایډریټ نو مطلب څه واټر نو کاربن موږ سره په سیمه ظاهريږي او واټر فارمولا موږ سره H2O ده اوس دلته د دې خبرې مطلب څه چې آیا په کاربوهایډریټس کې موږ سره واټر دي دلته موږ سره مطلب د دې خبرې دار چې کوم سره کاربوهایډریټ دي د دې موږ سره زیات تر چې کوم موږ سره جرنل فارمولا راځي اگر موږ سره CnH2 او هول انټو څه n دا موږ سره زیات تر موستلی چې کوم کاربوهایډریټ دي دا موږ سره جرنل فارمولا دار راځي دا څه سوچو کوي په دې کې موږ سره د واټر چې کوم فارمولا هغه راغله کرانه په جرنل فارمولا کې خو یو خبره ذهن ته کې ده چې ټوټل چې موږ سره کاربوهایډریټ او باقي کې موږ سره د سیمپل فارمولا نه ده خو موستلی زیاتره کاربوهایډریټ کې موږ سره سیمپل فارمولا ده چې باقي کې موږ سره د واټر د فارمولا راځي او بل چې د دې چې کوم پر کاربوهایډریټ کې چې کوم سره د هایدروجن او د اکسیجن ریشو ده هغه هم بالکل د واټر او واټر کې چې کوم سره د هایدروجن او د اکسیجن ریشو ده هغه بشن برابر ده نو ځکه دې ته ویل شي کاربوهایډریټس ټیک ده لکه فار ایگزامپل دا تاسو یو مثال لا کما C6H12 او O6 ټیک دا دم سره یو سیمپل ګلوکوز دی سیمپل فارمولا ټیک دا کومه سیمپل کو نو ګورا راځي څه خاطر 6 2 موږ ترته شراغه 1:2:1 نو کله تاسو سوچ کړئ دی هایدروجن او د اکسیجن ریشو موږ سره راغله 2:1 څنګه چې موږ سره په واټر کې ګورئ په واټر کې موږ سره 2:1 ده کنه دا نو په زیاتره موستلی کاربوهایډریټ کې موږ سره چې کوم د هایدروجن او د اکسیجن د ریشو راځي نو هغه 2:1 راځي خو یو خبر ول ایکسپشن پکې شته خو د بوخانه دغه چې دا سیستم را روان دی نو به خبره هم په دغه شي په کاربوهایډریټ باندې پاتې شي چې د چلی شي کاربوهایډریټ ویل کېږي چې هایدریټس اف کاربن چې د واټر سره کمباین ټیک ده امید لرم چې باندې کانسپټ تاسو پوه شئ چې نن پس تاسو دا کانسپټ کلیر چې د کاربوهایډریټ ویل کېږي ځکه تاسو ته ما هیستوري ویل ټیک ده ها نو اوس سیمپل خبره ده چې د دې خبرې نه دا معلومیږي چې کوم سره کاربن دی دا واټر فارمولا به کې راځي نو لہذا مونږ ته کانسپټ کلیر شو چې د دې کوم کاربوهایډریټ کیمیکل سټرکچر دی هغه سره په څه باندې مشتمل شو په کاربن باندې هایدروجن باندې په څه باندې اکسیجن باندې ټیک ده سیمپل کانسپټ شو چې موږ سره د دې چې کوم کیمیکل سټرکچر دی هغه موږ سره زمونی موجود دی په کاربن هایدروجن او په اکسیجن باندې او دا موږ سره یو ارګینیک کمپاوند دی ها مین سورس اف انرژي اوس کاربوهایډریټ موږ له څه پکار راځي کاربوهایډریټ آیا موږ ته ضروری دی که موږ ته ضروری نه دی موږ ته ضروری هم دی خو په لیمټ کې ټیک ده اوس مددي چې کوم مین فنکشن دی هغه موږ له سره مین سورس اف انرژي ده چې کوم موږ له
دغه راکې انرژي راکې په روزمره په ډیلی لایف کې که تاسو وګورئ ډیلی لایف کې موږ سره زیاتره چې استعمالېږي هغه موږ سره څه شی استعمالېږي داسې خوراکونه استعمالېږي چې هغه تش دي موږ سره کاربوهایډریټ دي اوس راشي د دې مین کار څه دی فنکشن څه دی نو موږ سره مین سورس اف انرژي چې دا موږ سره د ډیلی لایف کې موږ سره کوي انرژي راکوي لکه تاسو کو سوچ وکړئ په ډیلی لایف کې موږ سره زیاتره چې کوم خوراکونه دي هغه په څه باندې مشتمل دي په کاربوهایډریټ موجود دي مشتمل دي لکه تاسو ګورئ روژې دي غنمو ډوډۍ ده جوارو روټۍ ده ټیک ده چې څومره هم موږ سره ډیلی لایف کې چې موږ دا شی نه خورو دا زیاتره په څه باندې مشتمل دي په کاربوهایډریټ مشتمل دي او موږ ته څه حاصلېږي انرژي حاصلېږي موږ سره ها موستلی وی obtain it in the starch form اوس کاربوهایډریټ موږ سره ډېر یو غټ کیټګري ده داسې نه ده چې خبره ختمه کاربوهایډریټ په خوراکو کې موجود دي ان شاء الله تعالی په کیمستري کې به په کلاس 10 کې به بیا ویو چې موږ سره کاربوهایډریټ چې د مختلف قسمه یونټس نه جوړ دي د دې چې کوم سمالس یونټ یو یونټ هغه موږ ویل شو مانوسیکرایډ ورته ویل شو ټیک ده دا مانوسیکرایډ بیا راوځي کېږي دا څه شی جوړي اولیګوسیکرایډ جوړیږي اولیګوسیکرایډ کې بیا موږ سره د مانوسیکرایډ د 2 یونټ نه والا تر هغه 9 یونټ پورې موږ سره ځي پکې مانوسیکرایډ شامل دي او د اولیګوسیکرایډ نه پس پکې به موږ سره شي پولیسیکرایډ چې په هغه کې موږ سره د مانوسیکرایډ مور دین 10 یونټ څخه شامل دي هغه ان شاء الله تعالی په ډیټیل باندې خپل په ځای باندې هغه ټاپک روان دي خو دلته خبره سٹارچ راغی نو ځکه مې دا خبره وکړه نو موږ سره چې زیاتره کاربوهایډریټ موږ حاصلو هغه موږ سٹارچ په شکل کې حاصلو ټیک ده او دا موږ سره زیاتره د پلانټس نه حاصلېږي ټیک ده نو سٹارچ چې موږ سره په زیاتره په څه کې په پوټیټو کې په رایس کې او څه کې په بریډ کې په دې شیانو کې په دې خوراکونو کې موږ سره څه شي زیاتره د سٹارچ فارم کې موږ سره کاربوهایډریټ موجود دي خو څنګه چل کېږي چې کله موږ دا سٹارچ اخرو کله موږ روټۍ خورو کله موږ الوګان خورو کله موږ روجي خورو وغیرہ دا سٹارچ موږ استعمال کو دا سٹارچ موږ استعمال کو نو موږ ډایجسټیو سیستم خدای پاک داسې نظام باندې جوړ کړل په بي اي اعلی ربکما تکذبان چې موږ د خدای پاک کوم نعمتونه څخه هیرو با جوړلاو کو با خو موږ خدای پاک په دې باړې کې داسې سیستم را کړی دی موږ هغه ډایجسټیو سیستم دغه سٹارچ دی هغه سمپل یونټ ته واړی هغه موږ سره مطلب سمپل کې او څه ته واړی هغه موږ سره څه ته واړی ګلیکوز ته واړی څه ته واړی ګلیکوز ته واړی ټیک ده دغه سٹارچ موږ سره سمال یونټ مانوسیکرایډ ته کنورټ شي هغه د بچل شي ګلیکوز ورته ول شي لکه مطلب دا موږ سره په غټ دا ما سره فار ایگزامپل دا سٹارچ دا موږ سره د زر زر په لوټونه دي ټیک دا د زر زر په لوټونه دا باډي نشي استعمالوله او دی باډي څه پکار دي ماتي پیسې پکار دي څه پکار دي ماتي پیسې پکار دي نو دا ډایجست سیستمونه کې دا سٹارچ ته وړي ماتي پیسې ته وړي سلسله په لوټونه وړي هم اخر کاربوهایډریټ خودل ته په زر په شکل کې موجود دي او دلته په څه کې موجود دي په 100 روپو په شکل کې موجود دي لکه مطلب دا چې ته زر روپے ماتي کې او سلسله په لوټونه دي جوړ کې څو لوټونه شو لس لوټونه شو کنه شو نو مطلب دا په سمپل یونټ واړی امید لرم چې پوه شئ بھائی اوس یو ګرام کاربوهایډریټ چې هغه موږ سو انرژي راکوي 4 کیلو کیلوریز اف انرژي راکوي یو ګرام ګلوکوز کړي چرته وخوړل هغه وتاله څو انرژي راکوي 4 کیلو کیلوریز انرژي راکوي دا ډېر شي انرژي ده ټیک ده اوس فرض بل موږ کاربوهایډریټ استعمال کړل موږ انرژي راټاله اوس دومره کاربوهایډریټ موږ استعمال کړل چې هغه موږ سره سرپلس پاتې شو مطلب داري استعمال نشو ټیک شو ګلوکوز ته کنورټ نشو مطلب فار ایگزامپل اوس موږ دومره ګلوکوز وخوړل یا فار ایگزامپل موږ دومره کاربوهایډریټ وخوړل چې هغه اوس فار ایگزامپل سرپلس پاتې شو موږ ته مطلب دا نور د انرژي ضرورت نشته او موږ ډیر ځات شي اوورلوډ کړ چې کوم موږ سره ایکسترا ګلوکوز دي نو هغه موږ سره یو بل شکل ته بدل شي چې هغه د ځل شي ګلایکوجن ورته ورته شي ګلایکوجن اوس دا ګلایکوجن چې دا هم سره دا ګلوکوز هغه یونټ ته خو دا هم سره کوم فارم ته بدل شو غټ فارم ته بدل شو پولیسیکرایډ ته بدل شو څه ته بدل شو پولیسیکرایډ ته بدل شو دلته هم سره دا اق ګلیکوز پولیسیکرایډ ولکه فار ایگزامپل دا اوس دلته موږ سره په سلسله لوټونو کې موجود دلته دینه به لوټ جوړ شو دلته نه به جوړ شو به لوټ جوړ شو خدا په کوم ځای کې کیږي دا زیاتره موږ سره چې کوم چې موږ سره چې مسل سیلز دي چې موږ سره مسلز دي او بل موږ سره لیور دي نو دا کار په دغه ځای کې کیږي چې کوم موږ سره ایکسترا ګلیکوز په ګلایکوجن فارم کې سٹور کیږي نو یا موږ سره په مسل کې او یا په لیور کې موږ سره سٹور کیږي او چې کله د دې د باډي ته ضرورت شو نو بیا به موږ سره مطلب دا دوباره دا ګلایکوجن چې دوباره به څه کنورټ کیږي ګلوکوز ته کنورټ کیږي دوباره به ماته پیسو ته بدلیږي ټیک ده دا غي لپاره به ځان خپل جدا پروسس دي چې هغه به څنګه کیږي چې ګلوکوز ګلایکوجن ته څنګه بدلیږي او ګلایکوجن به واپس ته ګلوکوز ته بدلیږي هغه لپاره به ان شاء الله تعالی ژوند خیر او جدا یو ډسکشن به کوو دلته صرف چې دا کمپوننټس اف فود صرف سمپل ډسکشن دی هغه تر ته به موږ جوړو موږ به دا لیکچر پاتې او ان شاء الله تعالی ژوند خیرو په دې به بحث وکړو چې دلته موږ سره د سٹارچ نه ګلوکوز څنګه جوړیږي او بیا د ګلوکوز نه ګلایکوجن څنګه جوړیږي د ګلایکوجن نه واپس ګلوکوز څنګه جوړیږي هغه ان شاء الله په ډیټیل باندې چرته کوو
ها کوم داسې خوراکونه دي چې تاسو ته پکې څه موجود دي کاربوهایډریټ موجود دي چې کوم دا خوږ خوراک دی لکه فار ایگزامپل شوګر شو ټیک شو نو شوګر موږ سره زیاتره په شوګر کې څه شی ګلوکوز موږ سره بسل فرکټوز دا دواړه موږ سره چې مانوساکراید دي دا خبره پوه شوې کنه ان شاء الله پټین کې به ډیټیل من بویو سٹارچ دي لکه رایس او پوټیټو شو باندې کوم څه موجود سٹارچ موجود دي فایبرز دي فایبرز اوس لازمي شی دا ډېر ښه شی دی ان شاء الله دا باندې من به ډیټیل روان دي نیکسټ ویډیو کې دا ان شاء الله په فایبرز من به باقي من به چې فایبرز موږ د باډي د صحت لپاره ډېر لازمي دي نو ځینې د کاربوهایډریټ چې هغه موږ سره فایبر دي لکه ویجیټیبل چې کوم د دې چې کوم بهر هغه کور دی د فروټس کور دی د ویجیټیبل کور دی بهر بارکس دي د پلانټس وغیرہ ټیک شو بهر چلکی ملکی دا ټول موږ سره پسې کې راځي په فایبرز کې راځي ټیک شو کیټګری کوم یو دا کم دا کاربوهایډریټ اوس دا خبره کوو چې آیا کاربوهایډریټ سیوا کیږي نو څه نقصان بکیږي کاربوهایډریټ کمی کې څه نقصان بکیږي نو ان شاء الله تعالی د دې لپاره خپل زیر روان دي حالت به ډیسکس کوو الته به موږ مال نیوټریشن څه ته وي اور نیوټریشن څه ته ویل شي ټیک دا مطلب دا چې خوراک کم شو یا سیوا شو دا غي د لاس څه مسلې راځي سیوا خوراک د سره مسلې راځي شي کم خوراک د لاس څه مسلې راځي شي هغه به ان شاء الله تعالی خپل پځمن څخه به ډیسکس کوو اور پسې موږ سره به د خوراک یو اهمه کیټګری روانه ده چې هغه موږ ویل شو پروتین ورته شو پروتین تاسو په ډیلی لایف کې اوریدل چې پروتین موږ سره مسل بلډ اپ کوي باډي گروث کوي وغیرہ وغیرہ تاسو وای پروتین نه کوي چې ته جیم ته ځي وای پروتین ډیر استعمال وا ټیک شو ها ته چې وختول لا چې وختو د اکثر کټ کوي ټیک شو او یې ماري وختول کریټین ورکا نو دا ټول څه موږ سره پروتین دي او دا د باډي د ارګنز لپاره د باډي د نورمال فنکشن لپاره د ایمیونټي لپاره ډیر زیات یو اهم نیوټرینټ دی پروتین نه بغیر موږ سره چې کوم باډي راغاستا نورمال فنکشن نشي کولای خو لهدا راځي چې پروتین په ریپورت باندې ډیسکس کوو چې څه ویل شي نو پروتین موږ سره د گریک لفظ پروټیز نه وته د پروتین مطلب دی پرایم اور فرست امپورټنس پرایم یا فرست امپورټنس مطلب چې دا ډیر زیات لازمي دی د مطلب د دې خبرې مطلب دا دی ورخه د پروټیز مطلب دا شو چې ډیر زیات اهم او دا ډیر زیات یو اهم یو اولنی د کمپوننت ټیک شو چې هغه موږ سره باډي لسو ورکوي ډیر زیات مطلب دا دی چې هغه نارمل فنکشن ورکوي چې هغه د موږ سره باډي سره مینټین ده ټیک ده دا څه کوي بلډ اینڈ ریپیر باډي مسل دا موږ سره د باډي مسل څه کوي بلډ اپ کوي هم او ریپیر کوي هم لکه جوړي هم ټیک دا او کچري خدا نه خواسته خراب شو زخمی شو ټیک شو مطلب کمی پکې راغی نو هغه واپس څه کوي ریپیر کوي هم ټیک دا دغه فارم سکن زموږ سکن جوړي دغه سي هیر موږ سره جوړي موږ وخته جوړي تا ته مو او چې خلک چې چاپ تلاټ شو زما وختو له کریټین ورکنو کریټین بل څه شي نشم دغه پروتین دی ټیک دا ها زموږ نکونه څه کوي جوړي ها دغه چې موږ سره د سیل چې کوم کمپوننټس دي لکه سایټوپلازم شو سیل میمبرین شو دا غي موږ سره مین کمپوننټ څه شي دی پروتین دی ټیک دا دغه چې موږ سره په باډي کې تاسو په چپټر نمبر 5 کې موږ دا خبره کړو کنه پروتین چې کوم انزایم موږ چپټر ویلو چې انزایم ار پروتین ان نیچر کې تاسو یا چې ځان ته یاد کې دا خبره موږ کړو چې انزایم ار پروتین ان نیچر او په پروتین او محل تم ډیر بس کړو چې دا روان دی دلته خو الته تاسو په کړی نه هغه لیکچر هم تاسو کته شي نو زموږ چې څومره په باډي کې پروتین دی هغه چې دی انزایم نیچر دی ټیک دا دغه په باډي کې هارمونز دي نه هارمون چې هغه هم سره شي د پروتین نه جوړ دي ټیک شو ان شاء الله په کلاس 10 کې وای پس کې به په کلاس 10 کې به یو چې کوم سره هارمونز دي انډوکراین سیستم کې کوم سره کیمیکل جوړيږي او د باډي لپاره ډیر زیات اهم دي نو دا هم ځکه چې پروتین ولي اهم دي چې باندې کوم سره هارمون هم دي او هارمون چې دي دا چې کوم فنکشن هغه کړه سووري نو مطلب دا چې حیران بشي ټیک ده چې موږ د باډي خټوله په هارمون روانه ده او په انزایم روانه ده health and immune system دغه زموږ سره ځینې دي پروتین چې هغه موږ سره په ایمیون سیستم کې کار ورکوي ټیک شو دغه زموږ سره ځینې پروتین چې بلډ کلاټینګ کې کار ورکوي لکه فیبرونوجین شو ټیک شو داسې مختلف قسمه پروتین چې هغه موږ سره په بلډ کلاټینګ کې مدد کوي چې هغه باډي چې کوم بلیډینګ کیږي دا د وینې پورځېدو کې مدد کوي ها اوس راشي دا خبره کو چې کیمیکلی میډ اف څه امینو اسید دا یو اهم خبره ده څنګه چې موږ دلته دا خبره وکړه چې کاربوهایډریټ موږ سره کیمیکلی څنګه جوړل دي کاربن هایدروجن او د اکسیجن او کیمیکل جرنل فارمولا د موستلی کاربوهایډریټ دا خو دلته موږ د پروتین باره کې خبره کو چې پروتین موږ سره جرنلی د دې چې کوم موږ سره بلډینګ بلاک دی ټیک شو د دې چې کوم یونټ دی هغه موږ سره امینو اسید دی او په نیچر کې موږ سره په تقریبا 20 امینو اسید او دا 20 امینو اسید راوځي کیږي او موږ سره مختلف قسمه څه جوړي پروتین جوړي اوس موږ سره په پروتین سټرکچر هم ډیر شي دي فنکشنلی هم ډیر شي دي ټیک شو هغه ډیټیل د زموږ نه پیدا کار پاتې کیږي خدا د 9 په لیول نه لږ گزاره وکړو ټیک ده نو دلته موږ سره مختلف قسمه 20 امینو اسید موږ سره راوځي کیږي او څه شی جوړي موږ سره مختلف قسمه پروتین جوړي سټرکچر هم مختلف او فنکشنلی هم مختلف ټیک ده خو
دلته ما د امانو اسید ویو چې اوس د امانو اسید کې موږ سره کوم داسې مین الیمنٹ شامل دي مین دغه چې کوم بلډینګ الیمنټس دي چې هغه در سره موږ سره امانو اسید جوړل نو اټس مین چې په امانو اسید کې چې کوم موږ سره الیمنټس اټس مین دغه الیمنټ موږ سره څه جوړي پروتین به جوړي کنه ٹھیک ده او په چپټر نمبر 1 کې موږ دا خبره کړو چې موږ سره لیوینګ باډي چې هغه موږ سره 16 بای الیمنٹ نه جوړه ده هغه لیکچر تاسو کته شي او دلته کول شي ریلیټ کولای شي راشه اوس امانو اسید موږ سره څنګه جوړل د کاربن نه د هایدروجن نه د نایټروجن نه د اکسیجن نه د نایټروجن ماده پیری لیکل یاره ٹھیک شو او د څنګه د سلفر نه هو سلفر چې موږ سره سم ټایم موږ سره په امانو اسید کې سره راځي سلفر راځي ټول امانو اسید کې موږ سره سلفر نشته خو ځینې یو څو کیسونه چې باغی موږ سره سلفر راځي خو بهر حال موږ سره د امانو اسید مین یو الیمنٹ دی ټیک ده نو راشه امانو اسید موږ سره څنګه جوړل د کاربن نه د هایدروجن نه د نایټروجن نه د اکسیجن نه د څنګه سلفر نه جوړل ټیک ده نو اټس مین چې کا پروتین موږ سره د دې الیمنټس نه جوړ شو کنه ټیک ده اوس د امانو اسید ځان خپل فارموله ده ان شاء الله تعالی په کلاس 10 بای کیمستري کې واغه به ان شاء الله به څه کو ډسکس کوو ټیک ده او دای ماته ټول څه وی فنکشن وی اوس کومه 1 ګرام پروتین خو نو د هم موږ سره کوي 4 کیلو کیلوریز انرژي راکړي دا موږ سره د دې بلډینګ بلاک نه علاوه د موږ انرژي راکړي تاسو ما الریډي چې کوم سره مسل جوړي دغه سي ایمیونټي کې هیلپ کوي انزایم دي هارمون دي خو هغه سره د موږ سره کوي انرژي راکړي ټیک ده 1 ګرام پروتین موږ خو موږ له سو انرژي راکړي 4 کیلو کیلوریز راکړي نو اټس مین چې کاربوهایډریټ او د دې موږ سره ډیلی لایف د انرژي سره برابر ده یو شانتي ده ټیک ده ها سورس دا موږ دا څنګه حاصلو د کوم د شي نه چې موږ به هغه نه پروتین حاصلو نو منځي کوي دا شي نه خوري او پروتین ته حاصلوي خپل باډي څخه کوي جوړوي لکه بینز شو ټیک شو پلمو پر شو پلسز پلیملی شو سیریل شو دا مطلب ډرای مختلف قسمه ډرای فروټ شو دغه چې موږ سره الیمنٹ کې میټ ته په میټ کې موږ سره مټن هم راځي بیف هم راځي تاسو په کمنټ کې ولګئ چې په مټن کې په بیف کې څه فرق دی که چاله ورته هغه ته بځبه اوه ما خو تاسو په کمنټ کې ولیکئ چې مټن او په بیف کې څه فرق دی ټیک ده دا چې کوم د پروتین سورسز موږ د انیمل حاصلو نو په میټ په شکل کې فش په شکل کې پولټری فارم کې پولټری کوم مطلب د هینز د چرګان چې کوم مواد حاصلېږي ټیک شو اگای شوې د غچراغي غوخه ټول موږ سره پولټری نه را دي ته موږ ځول شو پولټری پروتین ورته ویل شو یا پولټری ورته ویل شو سمپلی ټیک ده دا موږ سره څه شو سورس شو اوس موږ سره په دریم نمبر موږ سره ډیر زیات یو اهم بل کمپوننت راځي د فود چې هغه موږ سره شو لیپټ جوړ شو فیټس ورته شي کله کله تاسو په ډیلی لایف کې دا خبره ورکوي دا غول ډیر مې استعمال وا وزړه والونه بری بن کی ټیک شو وای خراب بری کی خېټه بری غډه کی ټیک شو فیټس بری کی سوا کی چربي بری کی سوا تاسو په ډیلی لایف کې دا خبره اوریدلې نو هغه وجره هم دغه خوراکونه موږ کوو چې باقي کې کوم نیوټرینټس موږ سره سیوای فیټس موږ سره سیوای چې موږ د بیا وروسته مسلیم جوړي ټیک شو خو بل تک موږ په نارمل حالاتو کې موږ فیټس استعمالو د ډیر موږ سره بشمار فائدې هم دي خدای پاک موږ دا فیټس راکړلي خو موږ راکړلي چې تاسو بری په خطر قامن استعمالوي په لیمټ کې استعمالوي او بل چې ګډ کولیسټرول استعمالوي چې کوم بیډ کولیسټرول هغه ما استعمالوي خو به هر حال هغه جدا ټاپک دی په هغه ون مې یو جدا یو ډسکشن کوو یو جدا سیشن به اخلو خو راځي د کلاس 9 په لیول باندې فیټس په پیژنې ټیک ده نو فیټس یا لیپټ دا موږ سره ارګینیک کمپاوند دا موږ سره یو ارګینیک کمپاوند ټیک شو ځکه د لیوینګ نه حاصلېږي ټیک شو دا موږ سره میډ اف فیټي اسید ان سو ګلیسرول دا څنګه چې موږ سره دلته کاربوهایډریټ د کاربن هایدروجن اکسیجن نه جوړو او د دې سمالي یونټ چې هغه موږ سره مانو سیګاریډو دغه چې موږ سره پروتین ته راشه نو پروتین موږ سره کوم یو یونټ نه جوړو د امینو اسید نه جوړو ټیک ده خو دلته موږ سره پیرا دلته موږ سره د اخیالو کا چې دلته موږ سره د لیپټ چې د دې چې کوم سره بلډینګ بلاک ته موږ سره چې کوم د یونټ هغه موږ سره شي دوه یونټ دي یو د فیټي اسید او بل موږ سره شو ګلیسرول ورته شو اوس فیټي اسید او ګلیسرول څه دی شي چې په دې کې هم موږ سره مختلف قسمه الیمنټس به شاملېږي هغه موږ سره شي فیټي اسید به جوړي او ګلیسرول به جوړي اوس فیټي اسید او ګلیسرول من ان شاء الله ډسکشن به په کلاس 10 کې وکړو پس کې وکړو په کلاس 10 کې وکړو په بایو کیمستري کې وکړو چې فیټي اسید څه دی شي او ګلیسرول څه دی شي په دې کې موږ سره چې لانګ چینج اف هایدروکاربنز همي ټیک ده او پکې مختلف قسمه چې کوم نور الیمنټس هغه په کوم ځای شامل وي نو موږ سره فیټي اسید او ګلیسرول به راوځي کیږي او څه شی به جوړي فیټس به جوړي ټیک ده اوس په دې کې بیا هغه من ډیپند بکې چې څومره تعداد کې فیټي اسید به او څومره تعداد کې به ګلیسرول هغه ان شاء الله
جدا ډسکشن دی خو صرف تاسو دلته دا خبره زده کوي چې موږ سره فیټس یا لیپیډ د دې کوم بلډینګ بلاک دی څنګه چې د پروټینو څه شی دی امینو اسید دی دغه چې موږ سره د فیټس چې کوم بلډینګ بلاک دی یا د لیپیډ موږ سره بلډینګ بلاک دی هغه موږ سره څه دی فیټي اسید دی او بل څه دی موږ سره ګلیسرول دی دا څه ام سی کیوز کې راتلی شي چې یا په شارټ کوېسچن کې راتلی شي چې رائټ ډاون د بلډینګ بلاک اف لیپیډز نو تاسو به چې د بلډینګ بلاک اف لیپیډ از فیټي اسید اینड glycerol یا تاسو ته په شارټ کوېسچن کې یا په MCQs کې راتلی شي چې what write down the building block of a protein تاسو د building block of a protein is امینو اسید نو دا داسې واړه واړه کوېسچن دي دا په پیپر کې راتلی شي تاسو د 4 نمبر حاصلولی شئ ټیک ده نو دلته امید لرم چې تاسو به دا پوه شئ اوس راشئ کیمیکل څنګه چې موږ سره امینو اسید د دې نه جوړو د کاربن هایډروجن نایټروجن او اکسیجن او سلفر نه نو دغسې موږ سره د فیټي اسید او ګلیسرول د څه نه جوړ دی د کاربن نه د هایډروجن نه اکسیجن او د څه نه فاسفورس نه ټیک شو بیا موږ سره دا هم راځي چې مطلب دا دی سچوریټډ فیټي اسید یا انسچوریټډ فیټي اسید ان شاء الله هغې ډسکشن به په کلاس 10 کې کوو د خیر سره ها دا رسله لپاره امپورټنت دي د کاربوهایډریټ ځان کار او د پروټینو ځان کار اوس راځي د فیټس چې د فیټس موږ سره څه کار دی نو دا موږ سره چې دی 1 ګرام ها سوري د امپورټنت فار سکن هیر او سټور وټامین دا موږ سره د سکن د هیلتي لپاره ډېر زیات لازمي دی موږ د سکن چې دا بالکل دې سره برابر وي هیلتي او غوړي ټیک شو چمک کوي ټیک ده ګونجي پکې نه ټیک شو ډرای به کې نه جو فیټس کې برابر مطلب ستا سکن به برابر وي دغسې موږ سره ستا هیر به برابر وي غوړ به برابر وي ټیک شو دغسې سټور وټامین موږ سره داسې قسمه وټامین دي انشاءالله تعالی اوس به ورپسې نیکسټ لیکچر کې به راځي چې کوم موږ سره وټامین دي هغې ته موږ ویلی شو څه ADEK دا موږ سره صرف فیټ سالبل وټامین دي چې په باډي کې موږ سره په فیټ کې څه کې سټور کېږي او کوم ټایم کې ضرورت راځي بیا موږ سره څه کېږي ریلیز کېږي خپل فنکشن کوي نو دا موږ سره یو قسمه د سټوریج کار هم ورکوي چې دا موږ سره څه کوي او وټامین څه کوي موږ سره سټور کوي د دې نه علاوه دا موږ سره د انسولیشن کار کوي انسولیشن کار مطلب دا دی چې دا نه هیټ دنده پرېږدي او نه هیټ بهر ته پرېږدي زموږ د باډي ټمپریچر څه ساتي مینټین ساتي فیټس ټیک ده دغسې مختلف قسمه چې کوم موږ سره هارمونز دي په هغې کې هم موږ سره څه شی د فیټس شامل دي او بل د دې نه علاوه فیټ چې دا موږ سره د خوراک ذایقه هم څه کوي ښایسته کوي ټیک خلک وایي که نه ترسکون خوراک چې دی غوړ خوراک د خلکو ښې شي که ښې نه شي ټیک ده نور هم داسې داسې ډېر شی چې فایدې دي ټیک ده اوس دلته راشي 1 ګرام اف فیټ پرووایډ 9 کیلو کیلوریز انرژي اوس ګوره دا موږ د 1 ګرام ان فیټس موږ څو انرژي راکوي 9 مطلب د کاربوهایډریټ او د پروټین موږ سره څه راکوي ډبل راکوي نو دا مې MCQs دي دا هم یادوئ ټیک ده ها د دې نه علاوه دا موږ سره پروټیکشن کوي پروټیکشن مطلب د مختلف قسمه ارګن دي لکه هارټ شو د هغې نه ګیر چاپېر فیټي لیئر تاوشی دی ټیک شو دغسې موږ سره کډني دی د هغې نه فیټي لیئر تاوشی دی دا د دې ارګنز څه کوي حفاظت کوي او دغسې موږ به د جسم کې مختلف قسمه کې څه موجود دي ایډیپوز ټیشو موجود دی چې انسولیشن کار کوي ټیک ده امید لرم چې پوه شئ به نه پوه شئ نو دا رول موجود دی انشاءالله تعالی بیا هم تاسو بار څه کولی شئ تپوس کولی شئ